کومو کسان ته چې د بینظیر روپۍ ملاویږي اکه نوي کسان دي او که زاړه کسان دي یا کومو کسانو نوی رجسټریشن کړی او په اولنۍ بیره باندې روپۍ راغلي یا په راتلونکي وخت کې هغو ته روپۍ میلاو شي نو دا روپۍ به تاسو ته د څومره وخته پورې میلاویږي. کوم چې زاړه کسان دي د هغو لپاره خو دا ویډیو لازم ده ځکه چې ځینې کسان د دې پروګرام نه ایستلي دي هغو دا غلطیانې کړي دي ځکه د هغو له طرفه ورته میسج راغلی چې تاسو دوباره اندراج وکړئ. اوس خو دوباره میسج هم نه راځي خو اوس تاسو ته ویلي دي که ستاسو 3 کاله شوي او له 3 کالو نه تاسو دغه روپۍ هلئ خپل حساب چې دی دا ولګوئ چې په کم وخت کې تاسو ته اولنۍ روپۍ میلاو شوي د هغه ورځو نه حساب ولګوئ. که ستاسو 3 کاله پوره شوي نو د 30 جونه پورې چې دی خپل رجسټریشن وکړئ. که د 30 جونه پورې تاسو رجسټریشن ونه کړو نو ستاسو دغه روپۍ چې دی دا بندېږي. لکه که دوباره اندراج تاسو ونه کړو نو ستاسو به دا روپۍ بندېږي. د حکومت د طرفه اوس دا وینا شوې ده. په دې کې ځینې نوي کسان دي نو هغو ته اوس روپۍ میلاویږي نو تاسو د ځان سره دا خپل تاریخ ولیکئ. د 3 کالو پورې به دا روپۍ تاسو ته میلاویږي. د 3 کال نه وروسته چې دی تاسو به دوباره اندراج کوئ. لکه هر 3 کاله پس به تاسو دوباره اندراج کوئ نو ستاسو روپۍ چې دی دا په ځای پاتې کېږي. که تاسو دوباره رجسټریشن ونه کړو نو دا روپۍ به تاسو ته نه میلاویږي. په دې کې ځینې کسان داسې دي چې هغه اهل نه لکه اهل نه هغه رجسټریشن وکړي هغو ته وایي تاسو ته به دا روپۍ نه میلاویږي. تاسو د دې پروګرام دپاره اهل نه نو هغه به هر 2 کاله پس چې دی هغه رجسټریشن کولی شي. لکه 2 کاله کې چې دی تاسو یو پیره رجسټریشن کولی شئ. دغه شان دی که تاسو ته روپۍ میلاویږي نو 3 کاله پس چې دی تاسو به رجسټریشن کوئ. لکه دوباره اندراج به کوئ. که کومو کسانو دوباره اندراج ونه کړو نو هغو ته به راتلونکی قسط چې دی دا به نه میلاویږي. 30 جون چې دی هغه د دې اخرنی تاریخ دی نو 30 جونه پورې چې د کومو کسانو 3 کاله پوره کېږي هغه د رجسټریشن وکړي. دغه شانتې که د هغې نه خوا بیا د کومو کسانو 3 کاله پوره کېږي نو هغه د دوباره اندراج کوي. بل که تاسو دوباره اندراج وکړو په هغې کې ستاسو مالي حیثیت برابر شوی نو تاسو به هم د دې پروګرام نه وځئ. داسې نه چې تاسو اندراج وکړو تاسو ته به دا روپۍ میلاویږي. دا دوباره اندراج د دې لپاره دی چې هغه ستاسو مالي حیثیت ګوري. مالي حیثیت ګوري چې د دې مالي حیثیت څنګه دی. که ستاسو مالي حیثیت برابر شوی نو تاسو به د دې پروګرام نه وکړئ. او که ستاسو هغه شان غریبانه نه نو دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي. او که اندراج نه کوئ تاسو وایئ چې اندراج نه کوو پته ورته لګي نو هم به درته دا روپۍ چې دي دا به نه میلاویږي. نو اندراج ستاسو دپاره لازم دی چې هغو ته ستاسو ریکارډ لاړ شي او هغو ته پته ولګي چې د دې مالي حیثیت چې دی دا څنګه دی. که تاسو غریبانه نه او تاسو رجسټریشن ونه کړو نو بیا به درته هم نه میلاویږي. نو اوس لاړ شئ او دوباره خپل اندراج وکړئ. وګورئ چې تاسو څومره وخت وشو او تاسو ته د څومره وخت نه دا روپۍ میلاویږي.